بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، بعضی ملګري په کمنټس کې وایي چې دلته مړی وشو هلته مړی وشو، چېرته بل څه سټوري وکړه بل څه وښایه. نن موږ 400 رجړ ته راغلي یو او دوستانو سره ګاڼې ته تپوس پوښتنه به کوو. یخني ده، د ګوړې موسم هم دی، سیزن دی، دې خلکو سره خبرې اترې به کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کاکا جي ستا نوم څه دی؟ مشتاق. موږ چې په دا کوم ځای ولاړ یو د دې ځای صحیح نوم رجل شیخ آباد. رجړ شیخ آباد. دنه ګاڼې ته ننوځو، لږ د دې معلومات د نه اخلو. راځه کیمرامین صاحب. دا راته ووایئ چې د دې طریقه کار سیستم کوم ځای نه شروع کیږي. اول تاسو لاړ شئ ګنې چې کوم ځای وي ګنې راوړئ که نه. لاړ شو پټي نه ګنې راوچت کټ کړو، پانونه د کندر شي راوچت کړو، ګاڼې ته راشي، ګاڼې نه بیا راځي ته غورځو دلته ګنې راځي نه پس شربت توځي. دغه بار ډرم چې پروت دی دغه کې سټور شي، دغه کې سټور شي چې ډرم ډک شي، هغې نه پس یې دې ته کړي ته پلو کې شربت کړي ته راشي، نه پس ورته وربل شي، وربلېږي خیرې میرې هر څه دیوالې پاک شي. خیرې چې دیوالې پاک شي دا خوټ کېږي دا اخري خط دې دغه ته راوځي، دې سټپ ته راوځي، دې سټپ ته راوځي. دې کې اوس به دا 10-15 منټې دا چې پوخ شي د اترې ته یې راواچي، اتره کې بیا ګوړه غونډه کې چکې کوي. دغه مراحل دي دلته د ګوړې خو داسې سیزن دی که نه. نو ستاسو چند ګاونډ یار دوست د هغوی تاسو ته دا وینا وي چې هلکه موږ له به هم لږه ګوړه رالیږې، سیزن دی. بالکل دا ټول زمونږ چې څونه ډیمانډ دی ټول کلي دی. موږ منډۍ ته ګوړه نه وړو، ټوله په کلي کې خرڅېږي الحمدلله، او بالکل خالص ګوړه ده او الله رحم دی، ټوله دلته په کلي په ګاڼۍ کې خرڅېږي. داسې یو ملګری چې ته ډېر مجبور یې چې هغه دنه مسالېداره ګوړه هم غواړي. بالکل ټول ملګري راځي خو په خوله زړه ورته وایي چې ونیسئ مسالېداره ګوړه. نوم به راته اخلي چې پته یې ولګي د کیمرې په مخ باندې چې بھئی دا کم یو خاص شخص دی چې هغه تا ته وایي چې مسالېداره ګوړه به م راوړې، په دې خو هم خرچه راځي، پسته بادام ممپلې دا خو بالکل زمونږ ټول ملګري ګوړې نیسي، او چې کوم ډېر نږدې ملګري زیاته ګوړه نیسي، زیات ډیمانډ هغه چې دی زمونږ واجد خان دی، زمونږ ملګری هم دی او زیاته ډیمانډ د دې وي که نه مسالېداره ګوړو. د 400 خلک منلي شوي دي په دې چې میلمه دوست هم دي، مینه ناک هم دي، قدردان هم دي، ټول پښتانه چې په هره خاوره په هره ځمکه باندې وي. خو د 400 منلي شوي خلک دي چې که یو سړی تپوس کوي نو هغه سره تپوس په مخ باندې هغه د لاس نه ونیسي او باقاعده هغه ځای مقام اجرې ته رسوي او باقاعده هلته ورسره کیني. هغه خاصیت راته لږ داسې یو خبره وکړئ، خاص نصیحت. هغه خو صحیح ده، بالکل مینه ناک او مهمان نواز خلک دي، خاص کر د 400 او د رجړو. نو څه قسمه هغوی داسې نو بالکل مهمان خصوصي هغه دي، مهمان نواز دي، قدردان ډېر دی، قدردان ډېر دی، ډېره مهرباني. یو بل کاکاجي را سره ولاړ دی، د سره هم خبرې کوو، ژوند یې تېر کړی دی چې ږیره سپینه ده، د د عمر تجربه به هم وي. د سره خبرې کوو چې نصیحت یې څه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. کاکاجي نوم دې څه دی؟ واجد. او 400 کې تاسو د کوم ځای خاص؟ مونږ د دې رضړو شیخ آباد. شیخ آباد د رضړو. او د رضړو شیخ آباد. نن چې زه خبرې کول غواړم د 400 مینه ناک خلک، قدردان، درانه خواږه ژوند هم تېر کړی دی. په ژوند کې داسې یو نصیحت چې پښتنو ته یو پیغام وي، څه به ورکول غواړي؟ همانه ته وایي چې پخوا په بدو هر سړی پوهېږي که نه، نو دې کې به ته زه نور څه ووایم؟ ښه لار دغه ده چې بس ما خو ورته وایي خپل کار، خپل روزګار، خپل عبادت او خپل حلاله مزدوري سړی بچولو وکړي.
که هر قسمه که نوکري وي که روزګار وي که تجارت وي که زمینداري وي لکه دا د دوی پیسې چې کوم دی نو لږې کېږي خدای پکې برکت ډېر اچوي لږ جایداد خلک کري 10 جریبه 8 جریبه نن سبا وخت کې وګوره په دې ګرانه کې یا 10 جریبو یا د 15 جریبو مالک اړو سدې نه خو خدای پاک چې دا مزدوري نو دوی له پکې هر څه ورکوي ټیک ده صحیح خبره ده شهریار خان ته به راته څه ووایې یار د چارسدي روجې غټې روجې ډېرې مشهورې دي ګوړی مشهوره ده داسې به راته ووایم که نه داسې بل څه راته یاد که دا رزړ خو خاص که دلته کوم دا صادرونه دي دا کپړې چې کومې دي که نه د په لاسونو باندې کړی مړی کېږي نو دا ډېر مشهورې دي که نه او دلته ګوړه مشهوره ده د چارسدې خپل ځاني چې دلته کوم دي او دا شیونه ډېر مشهور دي دلته مټۍ د رزړو که نه ډېره مشهوره ده بل د غټې روجې چې کومې دي دا خو هر ځای کې چلېږي که نه نو دا ډېرې مشهور دا به انشاءالله تاسو باندې نن موږ خورو که خیر وي مهرباني بل تپوس ته یو دا کومه چې په دې کلي کې چارسده کې دیهاتي ماحول دی ماشاءالله دلته تعلیم علم زیات شو په هر ځای په هر محاذ باندې د غر په څوکه باندې هم خلک تعلیم یافته شول علم سیوا شو دلته چې کله جنگ جګړه وشي هغې کې د چارسدي د خوږو خلکو یو حجره ناسته په هغې کې د هغې روغه جوړه په دې کې ستاسو څه کردار شته بالکل دا خو ډېر ښه یو نظام روان شوی دی که نه د روغو جوړو چې کوم دی د حجرو کې خلک ناسته پاسته کوي نو چې ناسته پاسته کېږي نو هلته د مشران راغونډ شي مثلا نن دغلته جنګ شوی دی دغلته شوی دی نو مشران راغونډ شي ټولو د حجرې خلک او یو سړي په جرګه لاړ شي او هغه جرګې خلک بیا قدر عزت کوي نو خبرې منلې کېږي که نه نو لکه ماحول داسې جوړ شي او سړی یو ځای شي کښېني پاسي نو هغه مسلې الله پاک ختمې کړي که نه نو دا کې لګیا یو الله دې ټولو خلکو له وس او توفیق ورکړي چې دې ته ماحول ته رانږدې شي او د روغو جوړ دا سیستم یو جوړ کړي که نه مهرباني یو سپینګیره بلم رئیسار کړه د سره خبرې کو السلام علیکم جی وعلیکم سلام بخیر علی جی ډیره مهرباني ستاسو نوم څه دی کاکا زما نوم ملنګ جان کاکا د کم زی ته هم د دې شیخ آباد جی شیخ آباد چارسدي شیخ آباد جی ټیک ده کنه یو پیښور کې شیخ آباد د نمازه کوي چې رجل شیخ آباد شیخ آباد جی نن سبا ژوند څنګه تیرې نن سبا ژوند د دې ګرانې په وجه د غریب سړي ډېر حالات خراب دي او موږ خپل خواري مزدوري کوو د بازار کې د ګټې مکېدو پرسو دي دغه زموږ روزګار دی ارګاډي را سړي د خپل ماته په دې باندې لګیا روزګار کوم خپل محنت کو الله روزي ورکړي روزي رسانه هغه بادشاہ نه چاته سوال کوم نه چاته محنت کوم نه چاته دغه کوم زموږ لاره بس الله رزق ورکړي ستاسو ډېر شکریہ د اوسنه چې شل کاله 10 کاله 40 کاله شاته سړی لاړ شي کم ټیم چې ته ځوان زلمی وي د هغه دور وخت څنګه دا هغه دور وخت چې موږ به 100 روپۍ وګټو نو زنګ به په درکو کور پالنه کېده اوس که 1500 شپږ پیدا کړو یا 1000 پیدا کړو نو زنګ ته د ورځې ګزاره نه کېږي هسې وخت راغلی ګرانو کتونکو تاسو د چارسدي خواږه خلک درانه خلک قدردان خلک د هغې خبرې مو اورېدې موږ سره پکې سپینګیرو خبرې ډېرې وکړې موږ ته نصیحت هم واخیستو د کیمرې په رڼا تاسو خلکو کتو والا ته هم درلیږو د ګاڼې هغه چکر مونږ ووالو چې ګوړه څنګه جوړیږي هغه طریقه کار مونږ تاسو مخې ته کړو ګوړه په ټوله دنیا کې مشهوره ده خو د چارسدي خلک د دې ګوړې نم خواږه دي ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې زه اجازه غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان